یو سړی محمد ابن یزید یو وخت کې دی په یو غټه سرکاري عہده باندې و او د عبدالملک ابن مروان زوی یزید هغه له څه سزا ورکړې وه اگر چې په جایز یې ورکړې وه دا د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه زمانه وه چې عمر ابن عبدالعزیز کله مړ شو نو دا یزید ابن عبدالملک ده ته یو غټه ګورنري میلاو شو د دغه خو ډک و هغه محمد ابن یزید ته نو وی دا راونیسئ دی غریب تی وتښتېد خو پولیس یې ورپسې ګرځه او پرې نه ښوده او سړی یې راونیو او چې راوینې و نو ځان ته مخامخ ودرو وی ما نه به دې څوک بچ کوي تا ما نه څوک بچ کولی شي هېڅ څوک دې رانه نشي خلاصولی اوس ته نه پرېږده داسې یو طاقت نشته چې ما نه دې څوک بچ ګوره څونه کبر یې هغه وی ما خو تا سره بد نه دی کړی ما ته خو بادشاه حکم کړی چې دې جیل کې واچو زه دغه او د بادشاه مې په څه طریقه راضي کړو ته مې د جیل نه راوویستې ما خو دا سره خو کړل چې ما د جیل نه راوویستې او په جیل کې مې تاله خاص کمره درکړه عامو جیلیانو سره مې ونه ساتلې او تاله به ما خصوصي ډوډۍ درلېږله او بیا مې بادشاه راضي که عمر ابن عبدالعزیز او ته مې راوویستې ما خو تا سره بد نه دي کړی او نه دې ټکي تاسو واورئ دا مو وایه چې ما به دنه څوک خلاص کړي که الله وغواړي نو ما دنه خلاصولی شي یو ذات شته وی اوس دې رانه خدای هم نشي خلاصولی وغورځېد اوس دې رانه خدای هم نشي خلاصولی ګوره کبر یو بادشاه سرمن یې راوغوښته سرمن او په ځمکه یې واچول او زنځیرونه اوړی زما لاسونه یې پرې وتړل او زما خپې یې پرې وتړل په زنځیر یې زما خپې م وتړل زما لاسونه او زما سټ یې دغه سره وتړه چې ونه لغم او جلاد یې راوستوي دې تورې ته ګوره ځکه نه اوس چغه ووهه خدای ته دا اوس چې تا ما نه دعا بچ کړي دې کې بانګ وی چې بانګ یې څنګه ووی دا خو به ظالمان بادشاهان منځونه به یې کول منافقین او منځونه به یې کول چې څوک راباندې بدګمانه نه شي چې بانګ یې ووی هغه جلاد ته یو منټ صبر وکړه دا مونځ کوم د مانځه نه پس به دې سر و خو چې دا یزید ابن عبدالملک ظالم گورنر مانځه ته ور مخکې شو یو سړی شاته پټ ولاړ و په دا چاړۍ و مړ په مردار په هغه ساعت په مردار مړ شو او چې څنګه مړ شو د هغه نه پس بلو وی پرېنېدی زما یې لاسونه هم پرانېستل زما یې خپې هم پرانېستلې وی زما بري کړې الله کولی شي ها الله بچکول کولی شي خو الله دله نه چغه غواړي یو لطیفه ده یا به حقیقت یا به نی خو مشهوره لطیفه ده او د عبرت ده و یو سړی په سترګو ړوند و بازار کې به ناست و چغې به یې والې خدای سترګې خدای سترګې خو د ده مطلب د سترګو نو د ده مطلب ده چې دا خلک ما ته وګوري چې دا خو غریب د سترګو معذوره دی محتاجه دی نو زه پیسې به راکړي جانه دا خدای چغه نه راوړي نه خدای سترګې خدای سترګې خدای سترګې بادشاه چې په لاره به تېرېده ده به همدا چغه واله خدای سترګې یو ځل بادشاه روان و ړونده وې ها وی څه غواړې د خدای نه وې سترګې نو درکړي نه دي نه ښځه واپس راځمه او که سترګې دې نه وي که نه نو سرمن دې وباسم پولیس ته یې وی د ده باندې ډیوټي ولګېده نه ونه تښتي او زه راځم که د ده نظر نو ټیک شوی که نه خدای ته چغې وایي خدای ته چغې وایي به ټول ملک په مخه غچترې زه زلمی وم دیم دا چغې وایي زه بادشاه شوم دیم دا چغې وایي دلته ناست یو خلک ورې پیسې ورکوي او که زه رالم او د ده سترګې نه وې جوړې شوې نو سرمن ته یې وباسم پرېږدم یا نه خدای موت بادشاه لار ړوند وی خدای په غم وړېدم دا سترګې داسې په جنجال وړېدم خدای ته چغې کړې خدایه سترګې ای خدایه سترګې بادشاه را روان دي سرمن دا نه وباسي چې بادشاه راغې سترګې جوړې وی ړونده سترګې دې وې ټیک شوې که نه وی دا څو ګوتې دې وې دوه دا څو دي څلور دا څو دي یوه بادشاه ته چا وی څه دم دې په چې دم مې پرې نه اچولې وی مخکې هسې د خولې نه چغه واله د پیسو دپاره چې خلک ما ته وګوري او خیر راکړي او چې د سر غم شو ورسره که نه
نو دغه نه خدای ته کوکي ووالې نو چې دغه نه خدای ته کوکي ووالې نو خدای پاک قبلوي او د دې به زه مثال درکړم که یو بزرګ و هغه به د بیت الله نه ګیر چاپېره تاوېده او چغې به یې وایي لبیک 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 مشهوره واقعه ده او د بره نه به والا اواز راته لا 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 مطلب دا چې لا لبیک نه قبلې نو یو سړی یو بزرګ ورسره روان و هغه ورته وایي د اواز اورې وی او وی دا تا ته کېږي که نه یا خو کلونه وشو زه له بیا یم لبیک ویم او ما ته اواز کېږي چې لا نه قبلو دا لبیک دی نه قبلو نو بیا سره پاره لبیک وی دا توافونه سره پاره کې هغه ته څه وایي ګوره چل دی ایک ټکو کې دی ورته ما خو ګناه کړې ده تا ماله چې اواز راځي نه قبلوم دا ټیک ما ګناه کړې ده غلطي مې کړې ده نو بس ما ته وایي نه قبلوم نو چې ګناه مې وکړه نو د خدای دا در راته معلوم و دا بیت الله نو دلته وله رالم چې ما به ماف کړو زما دا دعا او دا لبیک به قبول کړي نو بس ته راته بل در وښایه چې هلته ورپسې لاړ شه ما ته خو د الله بل در نو معلوم دا بیت الله راته معلوم و دلته رالم نو که ته راته بل در ښیې نو هلته ځم قبلی که نه قبلی زه خپل رب له راغلی ما زما دعا قبلی که نه قبلی زه خپل رب له راغلیم که ته دا دې در نه بل در راته خیر وښایې زم ورپس نو چې بیا به د یو ځل لبیک وي نو فرشتې به ورسره دوه ځله اواز کو لبیک 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 نو د مارون اصل څیز هغه د زړه نه دی د زړه نه او د دې کې یو څو خبرې نور هم دي نو انشاءالله که موقع وه د دعا متعلق دي نو آینده جمعه کې به راته د هغې بیان وکړمه خو د مارونو خلاصه دا ده چې هر تکلیف هر مصیبت هر پریشانی بیماری د ځان د زوی نو خپل رب ته چغه وهئ بس خپل الله ته آواز کوئ د دغې آدابو لاندې چې دا کوم آداب درته مښودل نو الله به یې درله قبلوي که خیر انشاءالله العظیم حضرت مقداد رضی الله عنه فرمایي وی زه رالم نو رسول الله مبارک سره ګډې چیلې وې چا راوستې وې نو ما ته یې راوسپارلې چې د دې ګډو چیلو خدمت کوه نو ما به د هغه ګډو چیلو خدمت کوه چې څونه پی به مې ترې واخېستل نو هغه به مې د صوفې چې کوم مسلمانانو کوم طالبان نو په هغې به مې هغه پی ویشل خرڅول به نه او یو جام پی به مې د حضور پاک دپاره ساتلی نو ماسخوتن چې به رسول الله مبارک منځو په نو زمونږ د ګډو چیلو ګاړۍ ته به راغې نو ما به یو جام ساتلی نو ما به پې هغه پی وسکت نو نبی علیه السلام به کور ته لاړ بس ما به دقه ګډې چیلی سارل ما ته نور ملګري او هم ساتلی او پی به هم ته یې غېښتلی او هم جومات ته وړل په طالبانو بسکل او ماسخوتن به هم حضور پاک لا یو جام ورکو او خپله به هم سکل یو ځل نبی علیه السلام مبارک لیټ شو چې لیټ شو هغه چې کوم جام هم حضور پاک لی ښودی مونږ وی زه نبی علیه السلام جوړ نه راځي نیغ په نیغه کور ته تللی اما اوس وی دې کې دا دروازې دا چې کوم دی ګډې چیلې وې دروازې شړق شو وی مې دا د حضور پاک په جوړ راغی وی زه قصده مې شرمېدم حیا راته یو څه ما ته وایي چې زما پیسې شو نو ما زر په خپل ځای کې سملاستم او څادر مې په ځان راکړو د قصده مې ځان ودل شرمېدم چې خدای ملامته شم چې من خو خپل حصه څکلې وه نو د رسول الله مبارک هغه پیتې رانغې نو پکه چې کور ته مې ولاړوي ما وسکل دا مې څه غلطي وکړه خو حضور پاک له خدای جیبه خوی ورکړو چې رادننه شو ما ته یې وکتل چې دې خوده دی نو ورو یې دروازه بنده کړه چې دغه خوبه پانه سو میانځ کې د قصد ودو وی راغی یو کټوین یې سر اوچت کړي چې زما پی په پرتي پی پکې نو بلې نه اوچت که پی پکې نو بلې نه اوچت که پی پکې نو ټول لوکې رورو په قلار قلارو کته شرنګ یې نه ورکړو چې ما د خوب ونه ځمه یو هم کې پی نو خو ما ختم کړي اوس ګوره ښه وی لاس یې اوچت که چې یا الله چې ما باندې څوک پی اوسکي نو خدای ته هغه له پی ورکړه چې ما څوک سیراب کی الله ته هغه سیراب کا اوس چیلې نماز اتره ساس کې هم پکې ما نه وپرېږدې دقه سات مې چیلې ګړې لشلې وې پوټې پې هم پکې نو
خو چې رسول الله مبارک دا دعا وکړه چې خدای ما څوک سیراب کی نو تا هغه سیراب کا مال څوک پیرا کی نو ته هغه له پی ورکا پورا سبب استعمال کوو سر دیو نه وي چې خدای پاکه به دې چهره کې پیرا پیدا کا که دی ویلې هم کار کېده خو دیو نه وي وی چې دی وی به زه پېښم کې دعا کړې خو دعا لګېدلې ده په څادر له مې شوانګ ورکه او راغر مې وان او یو چیلې ته کېناستمه لوښې مې راواغېږ نو بېرته مې ته نېغ ګورې سړی کودو هغه نېغ راپاسېد او چې چیلې له مې زور ورکه په لاس باندې غولان دی بیا د پیو ډکه وه بیا مې ترې واخېستل او نبي علیه السلام نه مې یوړل او ما ورته خپله خیسه وکړه حضور پاک مسکی شو او پی وسکی نو داسې به وې خدای ما خو غنم وکړ اوس پکې خدای ته برکت واچو دکان ته سار زه دکان وکړه دا نه چې کټ کې پرېږدي او زما بشریان نه د اوس د سرو زرو مولې جوړ کړه وی خدای ما په دکان وکړه دغه مې وسو الله اوس په دې دکان کې پروردګاره ته برکت ور یو خبره ته وکړم د دعا خپل څه آداب دي ګورې یو د دعا آداب دا دي چې لاس پورته که الله ته اسې بغیر د لاس پورته کولو دعا الله قبلی خو لاس ورته پورته او بیا حمد د الله ووایه که نور اسم نه دی الحمدلله خو تاسو ټول زده یا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دونه پورې ووایه الله حمد او بیا د زړه نه دعا وکړه ښه د زړه نه او ځان ورسره وجاله ورسره او که جلا نه درځي نو حدیث کې راځي تباکو ځان د قصد ته جلا کا شکل د جړېدونکي جوړ کا ډېر خلک وایي موږ د جلا نه راځي نو هسې د خوله را چینګه کا او د جلا شکل ځان نه جوړ کا او د الله نه دعا جایز دعا جایز تھانا منه او په آخره کې درود شریف ووایه زه به یو صحابي دعا وکړله او درود شریف یې ونه وې نو حضور پاک ورته وفرمایله ای دعا والا تلوار دې وکړه بل صحابي دعا وغوښته او آخر کې درود شریف ووایي نو رسول الله مبارک وی دعا دې قبوله بل سړي دعا لوستله نو حضور پاک آواز ورکړه وی درود شریف د ما باندې په آخر کې ووایه نو دعا به دې الله قبوله نو مخکې د خدای حمد وروستو درود شریف د زړه نه دعا او ځان وجاړوه یعنی شکل د جړېدونکي جوړ کا بل آداب دا دي چې قبلې ته مخ کا د قبلې ته نی بیا هم قبلېږي او قبلې ته مخ بل آداب دا چې منځ وکړه ور حدیث کې صلات حاجت نه دی راغلی صلات توبه نه دی راغلی نو یو 2 رکعاته نفل وکړه او بیا یکسویه سره الله ته لاس پورته کا او دعا وغواړه په بعضې وختونو کې خدای دعا قبلوي لکه د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر حضرت معاویه رضی الله عنه دور او زمانه راغله یو دور او زمانه داسې وه چې د صحابه خپل منځ کې اختلافات و خو آخر وخت کې بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه سلطنت او د حکومت مستحکم شو حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل زندګۍ کې او په خپل ژوند کې لا وفات نو د خپل زوی دپاره یزید ابن معاویه دپاره د خلکو نه بیعت اخیستل شروع کړل اوس دې زمانه کې چې انتخاب کېږي د مشر نو هغه د وټونو په ذریعه کېږي او هغه زمانه کې چې به انتخاب کېده نو د بیعت سلسله به وه خلکو به یو مشر له لاس ورکه بس دا به د هغوی وټو نو په خپله زندګۍ کې او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د یزید دپاره بیعت شروع کړه او چونکې هغه په خپله جمدی و حکومت یې خپل و د حکومت چې څومره والیان و ګورنران هغې خپل و د فوج سربراهان او مشران یې خپل و نو دا مرحله ورته ډېره اسانه وه او عامو مسلمانانو د فتنې نه او د انتشار د بچ کېدو د لاسه د یزید بیعت وکړه
مدینه منوره کې لا عام بیعت نو شوه. دې درمیان کې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شو. د مدینه شریفه والی ته اطلاع ورسېدله چې معاویه رضی الله عنه وفات دی، هغه په شام کې و. او تلا خلکو ته غږ مه کوه چې دی وفات دی، او دا ووایه چې هغه بیمار دی، ناجوړه دی، او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د خلافت او د بادشاهۍ بیعت غواړي. نو که خلکو ته دا پته ولګي چې دی خو وفات دی، نو بیا به خلک انتشار جوړ کړي. غږ مه کوه. د مدینې شریفې چې کوم گورنر دی، والی دی، هغه مشوره وکړه د خپل نائب سره، معاون یو سړی ډېر خراب سړی و، مروان د بنو امیه قبیلې و، مخکې ښه سړی و، خو د دې گورنرۍ نه او د دې ولایت نه وروستو بیا د ده کردار ډېر خراب شوی دی. بهر کیف دغه گورنر د هغه مروان سره مشوره وکړه چې څه وکړم. مروان ورته وی چې په 2 کسو زه یریږم چې هغوی به د یزید سره بیعت ونه کړي. یو حضرت حسین رضی الله عنه او دویم عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه. دا 2 کسانو باندې یریږم چې دوی به بیعت ونه کړي او باقی خلق به وکړي، خو که دې 2 کسو بیعت ونه کړي نو دا نور هم نه کوي. وی څه وکړمه؟ وی دا دواړه راوغواړه او ورته ووایه چې معاویه صاحب ما ته خط را لېږلی دی، د یزید دپاره بیعت غواړي د بادشاه. نو که دوی در سره آماده شو بیعت یې وکړه، خو ډېره ښه ده، او که دوی انکار وکړه نو سرونه ترې په هغه ځای قلم کا. که دا دواړه دې مړه کړل نو نور خلک به ویریږي، نو فوراً به د یزید سره د بادشاه بیعت وکړي. وګورئ که دې دواړو بیعت ونه کړه نو د مدینې شریفې خلک یا ګیر چاپېره نور عرب هم بیعت ونه کړي، انتشار به جوړ شي. گورنر ښه سړی و، نرم دل و. حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته، خو دې پوه شو، دې پوه شو چې دا یزید د پاره ما نه بیعت اخلي، او په دې هم پوه شو چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شوی دی. اگر چې لا عام اطلاع مدینې منورې ته نه ورسېدلې، خو چې دا ما غواړي نو همدغه چل دی. ځان سره یو څو کسان بوتلل او هغه د گورنر د محل نه د دربار نه بار ودروله، او وایي که ما آواز وکړو نو ما پسې را ننوځئ، هسې نه ماته څه دننه مصیبت یا فتنه جوړه نه شي. چې دې څنګ ننوت، هغه گورنر ورته حقه خبره وکړه، وی ما خو دې له راغوښتې معاویه رضی الله عنه بیمار دی، او هغه د خپل زوی یزید دپاره د بادشاهۍ بیعت غواړي، نو ته مهرباني وکړه هغه سره بیعت وکړه. حضرت حسین رضی الله عنه پوه شو، هغه ورته وی چې ما ته پته ده چې تا هم دې له غوښتم، او زما دا هم یقین دی چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات دی. وی بس ته ما دې له راغوښتې چې ته به بیعت کې. وی ما له مشورې له وخت راکړه، زه به پې سوچ وکړم، مشوره به پې وکړم، پې ډېره ښه ده. حضرت حسین رضی الله عنه ته بار راووته. گورنر چې بیا د هغه خپل معاون سره، د هغه خپل نائب سره مشوره وکړه د مروان سره، مروان ورته وی انتهایي غلطه دې وکړه، که بیعت یې نه کوو نو وجلی به دی، نو که دې دې وجلی وی نو نور خلک به یېرېدلي و، ټولو به د یزید بیعت کوو، چې دې نه بد شو سې قابو کولی نه شي. او گورنر ورته وی افسوس مروانه، ته زما لاس د پیغمبر علیه السلام په ښار کې، د نبي علیه السلام په کلي کې د هغه د نوسي په وینو رنګ کول غواړې، الله نه نه یریږي؟ دا د پیغمبر علیه السلام ښار دی، د نبی علیه السلام کلی دی، د هغه وطن دی، او دا په یقین سره مونږ ته معلومه ده چې حضرت حسین رضی الله عنه د نبی علیه السلام نوسی دی، د لور زوی دی. زما لاس ولې د هغه په وینو باندې رنګ کم؟ هېڅ چېرې داسې نه شم کولی، بیعت به ترې والو. وی اوس یې نه شي قابو کولی.
سبا اور پس بیا استاد ولېګ چې تراشه موږ سره هغه خپل خبره کې مشوره وکا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ته بیا یو شپه مهلت واغشته چې ماته یو شپه انتظار وکا، زه مشوره کوم. او په هغه شپه کې دنه مکې مکرمې ته روان شو. څومره د پیغمبر علیه السلام د خاندان د حضرت حسن د حضرت حسین رضی اللہ عنہما یا بنو هاشم چې د پیغمبر علیه السلام کم خاندانو هغه ټول د شپې او خانو باندې سوار شو، مکې مکرمې ته راغلل. مطلب یې دا و چې دلته اوس جنگ او جګړه جوړول او اختلاف او انتشار پیدا کول نه دي پکار. دا د پیغمبر علیه السلام وطن دی، زه به بیعت نه کوم، دی به په زور رانه غواړي. نو لوی جنگ او انتشار او وینې تویدل د مسلمانانو به شروع شو. عبدالله ابن زبیر رضی اللہ عنہ هم د شپې پټ پټه مکې مکرمې ته ځان راورسو. مکه مکرمه کې دی یو بل سره مشورې کولې چې اوس څه وکړو، آیا د دې یزید بیعت وکړو؟ عامو خلکو یې بیعت کړی دی او ځای په ځای باندې د زور حکومت قائم دی. شام کې، مدینه شریفه کې، په بصره کې او غیر چاپیره چې نور څومره علاقې دي هلته کې ټول خپل فوجي کمانډران دي، د بیت المال مشران دي، فوجي جرنیلان دي، بادشاهان، والیان، گورنران، ټول د دې. اوس موږ دې حالت کې څه وکړو؟ موږ که د ده بیعت کوو هم نامناسب دي. ولې؟ ځکه چې کوم خلافت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دا خلافت نه دی. د پیغمبر علیه السلام خلافت خو طریقه به دا وه چې کوم درې خاوندان به او خیار او پوی خلک به هغوی به راجمع شو، هغوی به خپل منځ کې فیصله وکړه چې کوم انسان د بادشاهۍ لپاره اهل دی نو هغه بادشاه کړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بادشاہی و خلافت هم دغسې وه. د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت هم دغسې و. تر اوسه پورې موروثي بادشاهي نه وراغلی. نه حضرت ابوبکر صدیق خپل زوی بادشاہ کړی دی، نه حضرت عمر فاروق خپل زوی بادشاہ کړی دی، بلکې عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کله په خپل ژوند باندې خلیفه مقرره و نو یو شوره یې جوړه کړه. یو څو کسانو وی چې زه وفات شم نو دا شورا دا څو کسان به کینی او دوی به مشوره وکړي چې څوک د دوی خوښ یې هغه بادشاه کړي. همدغه شپږو کسانو کې چې کوم د چا خوښي وی زما زوی عبدالله بن عمر بم پکې ناست دي، خو دا زه ټولو ته اعلان کوم چې هغه له به بادشاهي نه ورکوئ. هسې مشوره دې والی خو بادشاهي به هغه له نه ورکوئ. بیا د هغه نه پس حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل ژوند داسې نه دي کړی چې د هغه زوی د هغه په ځای باندې ولاړ دی او د هغه د بادشاه اعلان یې کړی دی. نه حضرت علي رضی الله عنه داسې کړی دی. حضرت معاویه رضی الله عنه د یو مجبورۍ د لاسه داسې یو مسله وکړله نو په دې اکابر صحابه کرام چې کوم مشرانو ټول خپه و چې دا مناسب نه ده. دا خو پکار دا و صحابه کرام موجود دي د نبی علیه السلام، مشران او دیندار او د پیغمبر علیه السلام د مجلس خلق موجود دي، د هغې د خاندان خلق موجود دي. نو پکار دا و چې هغې مشوره کړې و چې کوم سړی د بادشاهۍ او د خلافت اهل وي هغه ته به بادشاهي او خلافت ورکړې وه. بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم د دوی مخکې پروت و. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی و چې یو زمانه به راشي. وی فرمایل ډېر زیات خفه او فکرمند و، د خوبه راپاڅېد. د الله رسول ولې خفه؟ وی چې ما په خپل منبر باندې چې دا کم منبر باندې به نبی علیه السلام تقریر کو، په دې خپل منبر یو قوم یاد کړ، د هغې قوم الکان مې ولیدل چې د ما په منبر لوبې کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تعبیر خو ښکاره و چې یو زمانه کې به کشران الکان به راشي، هغوی به بادشاهي قبضه کړي، د حلالو د حرامو، د ښه د بد، د انصاف او د عدل خیال به نه ساتي. نو د دې صحابه هم دقه سوچ و چې دا اوس کم بادشاه د معاویه رضی الله عنه نه پس مقرر شو، نوجوان دی، الک دی، او د نبی علیہ السلام یو قولمو چې الخلافت بعدی 30 سنه، زمانه پس با خلافت، اصل خلافت
چې کوم د پیغمبر جانشین وي 13 کاله به چلیږي د هغې نه پس به عامه بادشاهي شروع شي بادشاهان به راپاسي په یو بل به چکونه لګي او ظلمونه به کوي دا ټولې خبرې د هغې مخکې وې په دې وجه باندې حضرت حسین رضی الله عنه عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دې اکابرو صحابهو د یزید بیعت زړه نه غوښتو مشوره شروع وه چې څوک کوفه نن سبا د عراق مشهور ښار دی حضرت علی رضی الله عنه دې کوفه کې پاتې کېده هغه شهید شوی په کوفه کې دی او د علی رضی الله عنه قبر هغه هم اوس هم په کوفه کې دی د کوفې خلکو د علی رضی الله عنه سره ډېر لوی عقیدت لره او ډېره مینه یې لرله نو هغوی خطونه راولېږل او استازي راولېږل حضرت حسین رضی الله عنه پسې مکې مکرمې ته چې ته مهرباني وکړه کوفې ته راشه د کوفې ټول خلک ستا په انتظار دی کوفې ته راشه نو موږ ستا په لاس بیعت کوو موږ تا خلیفه کوو تا مشر کوو د یزید بیعت موږ نه کوو حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې څه وکړم کوفې ته لاړ شم او که نه شم چې کوم نږدې صحابه وو د پیغمبر علیه السلام ملګري وو هغې مشوره نه ورکوله وی پام کوه کوفې ته به نه ځې موږ دا مشوره درکوو د کوفې خلک غداران دي دوکه به در سره وکړي زړونه به یې تا سره یې ګورې د پیسو لالچیان خلک دی که پیسې واغشتا نو زړونه به یې تا سره یې او توره به یې ګورې بیا د مخالفینو سره پام کوه دا غلطي ونه کې لیکن دومره خطونه درې غټې غټې بوجې د خطونو یو بل دا د پسې راتلې او دا اعلانات به کېدل چې د کوفې خلک ستا انتظار کوي ستا په لاس بیعت کول غواړي او ته مهرباني وکړه کوفې ته فورا راشه که رانغلې نو دلته ممکن د سلانجه جوړه شي د یو هوښیارتوب وکړه خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه هغې ولېږه وی ته لاړ شه کوفې ته هلته حالات معلوم کا نو که دا خطونه د خلکو رښتې او د کوفې خلک واقعي زموږ مرسته کوي او د دې حق ملګرتیا موږ سره کوي د دې باطل مقابله موږ سره کوي نو ما ته بیا اطلاع وکړه نو زه کوفې ته درځم که دا خطونه دروغي او خلکو کې زموږ سره د زړه مینه او اتفاق نی نو بیا هم راته ووایه زه کوفې ته نه درځم مسلم ابن عقیل ډېره اوږده واقعه ده زه درته مختصره ویم مسلم ابن عقیل لاړ کوفې ته او د کوفې خلکو ډېر زبردست استقبال وکړو په زرګونه خلک یې ملګري شو او دا آوازونه به یې کول چې د نبي علیه السلام د تره زوی زنده باد ځکه مسلم ابن عقیل دا د حضرت علی رضی الله عنه روانه دی عقیل چې دی د ابو طالب زوی دی نو دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی د پیغمبر علیه السلام د خاندان انسان دی ډېر لوی استقبال یې وشو او زه په دې بیعت ورسره غایبانه شروع شو چې موږ ستا په لاس بیعت کړو د حضرت حسین رضی الله عنه دپاره او هغه ته فورا خط ولېږه چې هغه هم را روان شي مسلم ابن عقیل چې د خلکو دا ګرمه ګرمۍ ولیدله د کوفې د خلکو او دا جوش یې ولید دا خلک خو زموږ ټول تابعدار دی او ټول د نبی علیه السلام په خاندان ځان قربانوي یاره دا خلک خو اورېدو والا خلک نه دی دا واقعي زموږ د خاندان مینه ناک دي موږ سره محبت دی او زمونږ نه اورېدو والا دي او یو کس ته نه ټول د کوفې خلک په زرګونه د قبایلو ګیر چاپېره چې څومره علاقه وه کوفه یو خاص ښار نه څومره چې ګیر چاپېره د عراق د علاقې وې دا ټول په یو اواز ورسره پاڅېدل او بیعتونه ورسره شروع شو مونږ بالکل د یزید بادشاهي نه منو مونږ د هغه مقابله کې د نبي علیه السلام نوسې ودرول غواړو او فورا دې راځي مسلم ابن عقیل کې دې حالت ته وکتل یو خط یې ولیکه او په هغه خط کې حضرت حسین رضی الله عنه ته ولیکل چې ته مهرباني وکړه فورا را روان شه کوفې ته
ممکن د مکه مکرمه کې تا ته خطره میلو چې دلته هېڅ خطره نشته هغه خو هغه ظاهري د خلکو هغه مینې ته وکتل د کوفې خلک ټول زمونږ ملګري دي هېڅوک زمونږ مخالف نشته او ټول په مونږ ځانونه قربانوي حضرت حسین رضی الله عنه ته خط را روان شو خو پیاده سفر یې بلا مزل به اخوا یزید ته پته ولګېدله شام ته اطلاع میلو شوه چې حضرت حسین رضی الله عنه خو مکې مکرمې ته راغلی دی نو مکې خلک هم ورسره ټول ولاړ دي ستا خلاف او بیا کوفې ته د تره زوی راورسېد مسلم ابن عقیل او ټول د کوفې خلک ورسره ودرېدل او بلکې یوازې ودرېدل نه د هغه دپاره بیعت هم شروع شو اپوی شو هغه وی که دا کوفه هم زما مخالفه شي د مکې خلک هم زما مخالف شي او دا خو د نبی علیه السلام نوسې دی که دې لږم میدان کې ودرېده نو دا ټول خلک د ده مرسته کوي او زما بادشاهي خو بیا بربادېږي زما څوک د مقابله کې چې ته بادشاهي دي راشه زور له کار واله نو د بصرې چې کوم ګورنر و کوفې سره مخکې یو ښار دی دا مې عراق کې راځي عبیدالله ابن زیاد هغه ته یو خط ور ولېږه او هغه ته یې فورا کوفې ته لاړ شي او د کوفې خلک په هغه طریقه چې دا حضرت حسین رضی الله عنه او د عبیدالله ابن د مسلم ابن عقیل نه د هغه د تره د دوی نه واړوه پیسې غواړي پیسې ورکه مشرۍ غواړي مشرۍ ورکه په پیسو کار نه کېږي او په زور کار کېږي نه چې څوک مخالفي ختم کا مړه کا خدا فتنه ختمه کا عبیدالله ابن زیاد چې کوم د بصرې ګورنر و د یزید د طرف نه دی راغی کوفې ته او د کوفې جامع مسجد کې اعلان و خلک یې ځان ته راجمع کړل هغه سره خپل لښکر دی د بصرې نه ځان سره راوستی دی جامع مسجد د کوفې لوی جومات کې ودرېده او دا اعلان یې وکړه چې خلکه زه یزید چې د امیر المؤمنین دی زه د بصرې ګورنر یم او ما له د کوفې ګورنر یم راکړه دا د هغه خط دی نن نه پس زه د کوفې ګورنر یم او ما ته دا اعلان کړی دی چې که څوک زمونږ مرسته کوي مونږ هغه له پیسې م ورکوو هغه له مونږ عزت هم ورکوو هغه له مونږ مشري م ورکوو او که څوک زمونږ مرسته نه کوي او زمونږ په مقابله کې د حضرت حسین یا د مسلم ابن عقیل ملګرتیا کوي نو بل چل ورسره نه کوو بې د مرګ نه وجنو یې خلک یې ویارول او چا له پیسې شروع کړې نو نن خدا ورټول له پیسې دی تاسو دا په عراق کې او په افغانستان کې یو ځای په ځای نه دا خلک ولې نن د امریکې مرسته کوي ورته ښه پته د یهودو او د امریکې هغه د مسلمان دشمني ورته معلومه ده دا ورته معلومه ده چې یاره د امریکا او د یهود زمونږ په دې وطن کې څه کوي خلکو ته پته هر څوک ته خبر دي په افغانستان کې څو کړل په عراق کې څو کړل د عراق کې به دا چغې والې چې یاره عراق چې دی نو دا نوې وسله او ایټمي وسله ده او هتیار دی ورسره او معاینه کار به یې لېږل چې دې معاینه کارو سره مدد نه کوي امداد ورسره نه کوي او د ایټمي وسله جوړه کړې ده او دی کړي دي هغه یې کړي دي تر ننه پورې دې ټولې دنیا ته پته ده چې په عراق کې چېرته ایټمي وسله خو دا چې اسم چا څه پیدا نه کړی شو په خپله یې قرار وکړو یاره مونږ چې په کوم مقصد په عراق حمله کوله نو هغه غلطه او هېڅ قسمه هتیار پکې نشته نه پیدا کړی شو افغانستان کې وی یاره وی دا طالبان چې دی وی د ښځو حقوق او عامو خلکو ته خپل حق نه ورکوي د ده څه حق وله ورکړه څومره دنیا تباه کړل او څومره خلک شهیدان شو څومره ښځې پکې کونډې شوې څومره بچي یتیمانان شو د دې امریکې دا ظلم زه وایم چې بچي به مني کې دا ظلم کوي ټول پاکستان کې نه ټوله دنیا به مني کې دا ظلم کوي هر څوک به مني لیکن بیا هم ډېر خلک ملګري دي زړه نفرت به د هر مسلماني د امریکې سره ولې بیا خلک ملګري دي صرف د پیسو د تمې په لاله کې باندې پیسه ورسره ده لګیا دي ډالرې په افغانستان کې تقسیموي لګیا دي ډالرې په عراق کې تقسیموي هغه ډالرو باندې او هغه پیسو باندې د دنیا خلک په خپله قبضه کې واخیستل پیسه خو داسې یو شی دی قسم دی الله دې زمونږ ایمان ته خیر کړي یعنې پیسه چې راشي سړی بیا د ایمان نه هم پې ورتېري
هغه دور د صحابه او هغه دور د نیکانو صالحینو هغه تیر شوی دی چې هغوی به ایمان په مقابله کې دولت او بادشاهي پار سے لاړې توکلې هغه دور تیر دی اوس د کوف چې دی راغی او ته اعلان یې وکړ بس مشرانو له پیسې ورکړې دومره پیسې تقسیم کړله چې د کوفې خلکو خو یا د مسلم ابن عقیل د پاره د زنده‌باد نارې کولې او کوڅه په کوڅه ګرځېدل او هغه به په اوږو سوره او دا د نبي علیه السلام د خاندان دی او دا د حضرت علي صاحب ورواره دی او دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تر زوی دی او پرچار او خطو یې ورپسې لېږلي او راغوښتې او یا ټول ترې په خپلو کورونو کې کېناستل عبیدالله ابن زیاد دا گورنر پوه شو چې خبره خو مې څه ناڅه قابو کړه راغی چې کوم د گورنرۍ محل و هغې ته وخت او د هغې محل نه اعلان وکړ وی ګوره زه بیا هم درته د اعلان کوم چې ما د دا مسلم ابن عقیل هر ځای کې چې را پیدا کې که چا دې مونږ له راوسته هغه له انعام ورکوو او که چا مونږ ته د ځای وښو چې دی په کوم ځای کې ناست دی نو هغه له انعام ورکوو او که چا مرسته وکړه نو د هغه سزا هم دغه ده چې هغه وجنو پرېږدو یې نه مسلم ابن عقیل ته پته ولګېدله چې دی خو زما مقابله کې د خدای اعلان وکړو نو هغه خپل د کوفې خلکو ته وایي چې راځئ ستاسو خو ما سره ولاړ یې ځای کې ورځو 18,000 تاریخ لیکي په شمېر 18,000 کسان ورسره ملګري وو د مسلم ابن عقیل سره 18,000 لږ نه زرم نه 2,000 نه او ټول رالل او د دې عبیدالله ابن زیاد د هغه محل نه یې ګیر چاپېره محاصره وکړه راځئ به ستاسو زما ملګري یې چې دا ختم کړو او د سره په شمېر په دغه ځای کې 50 یا 60 کسان دي دغه گورنر سره 50 یا 60 او 18,000 د کوفې خلک د ګیر چاپېره محاصره شو دغه 50 شپېتو کسانو کې هغه خلک هم چې هغه د دوی د قومونو مشرانو هغوی ته یې ویل شا به کوشې وځئ د محل نه او چې کم خلک د مسلم ابن عقیل سره ملګري دي هغوی له پیسې ورکړي لالچ ورکړي څومره پیسې چې غواړي ورکړي وله دا خلک رانه پره کړي او په خپله بیا د قلعه سر ته وخته اعلان یې وکړه خلکه زه ګورنر یم ستاسو د یزید د طرف ته ما له د کوفې ګورنري راکړې ده او زه د اعلان درته کوم چې څوک زما مرسته کوي څومره پیسې چې پکاري ورکوم د قومونو مشرۍ به ورکوم او که چا زما مرسته ونه کړه او د دې مسلم ابن عقیل مرسته وکړه نو خیر یې نشته ما به تاسو مړ کړې خو درپسې بل لښکر را روان دی تاریخ لیکي چې یا 18,000 کسانو او یا یو قسم ورسره پاتې نه شو دا غریب دقسې په میدان یوازې پاتې شو او اخره کې ډېره زیاته د غم او د افسوس واقعه را خودی هم گرفتار کړ او ریوست او ځان ته مخامخ ودرو او په دومره بې دردۍ باندې گرفتار ته چې دی کله گرفتار کو نو دی ووهه او دا شونډه او دا پوز او دا غاښونه یې وتل دی نه وینې به دی ځان ته مخامخ ودرو تو حضرت حسین را لېږلې او ډېر د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې ډېرې ستغې سپورې ډېرې د کنځلو خبرې وکړې د ورنم جوابونه ورکړل هغه الفاظ ما له مناسب نه دي خو بهر کې سړي ته حکم وکړه جلاد ته د محل سر ته وخېجوه او هلته په توره کې سر ووهه او سر او تنې دواړه لارې ته وغورځوه چې خلک ته عبرت وایي وی یو وصیت کوم هغه خو مې ومنه کړه وی وایه څه وصیت دی وی یو وصیت خو دا دی زما یو وصیت ومنه باقي زه چې ته سوی نو بس وجنې مې یو کار څه کوې خو زه ستا په لاس باندې یا د یزید په لاس بیعت کول نه غواړم خو یو وصیت مې ومنه وی وصیت څه دی وی یو خو دا دی چې زما لاش زما یو رشته دار دلته کې هغه ته حواله کړه چې ما لاش ښخ کړي ما د مرګ نه پس دویم ما باندې 200 درهم دی یو سړي قرض دی دغه رشته دار ته دا وصیت کوم چې د ما هغه قرض خلاصه کړي او دریم زه یو خط لیکم د حضرت حسین رضی الله عنه په نوم باندې ځکه هغه ته ما یو خط لیږلی دی او ما ورته وایي چې د کوفې خلک زمونږ ډېر تابعدار دي نو ممکن ده چې هغه را روان شوي نو که هغه راغې خو دغه حال دا کم دی دا کم چې زما ما سره د خلکو چې کومه غداري وکړه خو دا غداري هغه سره هم کوي
زاغت یو خط لېږمه چې ته مهرباني وکړه ګورې کوفې ته مه راځه د کوفې خلکو چې دا ما سره څو کل دا حال ستاب دی ګورنر هوښیار هغه ډېره ښه رشته دار یې وله راوغوښته 3 واره وصیت یې وکړل وی دا 2 به دې ومنو ستا دا قرض به م ستا دا رشته دار خلاص کړي وخه یې خپله لکه خلاصوي که نه خلاصوي مونږ یې نه منې کوو دا دویمه خبره دې منولي که حضرت حسین ته رضی الله عنه ته ښه خبره ده که رانغې جنګ به ونشي جګړې نه به مونږ هم بچ شو هغه هم بچ شي او دا درېیمه خبره دې نه منو چې ستا لاش دې ښخ کړي ستا لاش به همدقسې په دې میدان پروت دی ته نه منو اوچت یې که بله د قلا سر ته او هغه ظالم جلاد ته سر ووو سر یې هم لاندې پرېوته او وجود لیله ته ورکړه هغه هم لاندې پرېوته ځای دومره اوچت و تاریخ لیکي چې دې ځمکې له راغې نو دا د خپې دا ډوکې مات شو حضرت حسین رضی الله عنه ته خو اړومبې خط رسېدلی و د خو ورته لیکلي و ځکه د کوفې خلکو خو اړومبې ډېر مضبوط استقبال کړی و هغه ته خط ورسېد چې د کوفې خلک خو زما مرسته کوي او زما د تره د زوی استقبال وکړه او د عدل او د انصاف د حکومت دپاره زما شاته ودرېږي زموږ نه ځان قربانوي خپلې قافلې ته یې حکم وکړو ځان تیار کړې د کوفې ته څومره چې په مکه مکرمه کې مشرانو هغې وله مشوره ورنه کړئ مده تر دې حده پورې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ورته وایي ګوره د کوفې ځمکې ته چې قطعا لاړ نشي دغې خاورې ستا د پلار سره وفا نه ده کړې تا سره هم ګورې وفا نه کوي دغې خاورې ستا رور سره حضرت حسن سره وفا نه ده کړې تا سره هم وفا نه کوي مه کوه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې کوم د عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړو عبدالله ابن عباس د حضرت عباس رضی الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړو چې ګورې پام کوه کوفې ته لاړ نشي مه ځه کوفې ته د کوفې خلک در سره وفا نه کوي او موږ درته منت کوو زاري درته کوو د خدای په نوم درته قسم اچوو چې کوفې ته مه ځه او حضرت حسین رضی الله عنه کوفې ته اراده و چې د خامخا ځم اورېدلی دي د هغه نه یو حدیث ما ته رسېدلی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په حرم کې به یو حیواني یو انسان به هغه انسان د نبی علیه السلام د حیوان مثال ورکوي یو حیوان به چې د هغه د لاسه به د مکې مکرمې د حرم عزت بربادېږي نو هسې نه په دې مکه کې پاتې شم او دلته جګړه جوړه شي نو د پیغمبر علیه السلام دغه حدیث مصداق زو نه ګرځو هسې نه هغه کس زه نشم چې نبي علیه السلام د هغه په حق کې فرمایي یو شی به چې د هغه د برکت نه به د حرم تقدس ختم شي د هغې عظمت او احترام به ختم شي نو د حرم نه بار که جګړه کېږي دلته به هم راسره کېږي که وینې تویږي دلته به هم تویږي خو چې کم از کم دا د حرم په دې ځمکه ونشي او بار وشي نو ښه او دویم وی ما د شپې خپل نیکه په خوب کې لیدلی دی نبی علیه السلام هغه راته یو حکم کړی دی د هغې حکم به زه پاسداري کوم هغه حکم به خامخا زه منم اوس نتیجه که ما سره برابر خیږي او که زما مخالف خیږي که زه مرم او که زه جمدې پاتې کېږم وی هغه څه خوب دی وی نه د خپل نیکه راز په خپل ژوند فاش کول نه غواړم دا 2 خبرې وي د دې 2 خبرو د وجې نه مجبور دی چې دی د مکې مکرمې نه وځي او درېیمه خو هغه خبره وه که د یزید په لاس باندې د بیعت کول نه غواړم دی خلیفه د مسلمانانو نه دی دی په زور د خلکو نه بیعت اخلي خلیفه خو دغه نه چې په زور د خلکو نه مشري والي خلیفه خو چې مقرریږي د مسلمانانو مشرانو د مشورې خاوندان کوم چې مشرانی هغې به د هغې انتخاب کوي بهر کیف هغه خطونه هم د په مخ کې چې کوم د کوفې خلکو ته رالیږلي او د مسلم ابن عقیل د تره د زوی هغه لومبی ختم و چې هغه وی چې د کوفې خلکو خو زما ډېر لوی استقبال وکړه راځه نو ټول چې څومره د نبي علیه السلام د نبوت د خاندان کم کسانو نه هغه ټول د قافلې په شکل کې د مکې مکرمې نه کوفې طرف ته روان شو
په لاره چې به کوم خلک مخې له ورتل ده به دې تپوس کو چې د کوفې حال څنګه دی چې د کوفې نه به څوک راتلل هغې به ورته وي چې زړونه یې تا سره دي خو ګورې تورې د ابن زیاد سره دي پام کوه اعتبار پرې ونه کړي واقعي د کوفې دا خلک ډېر بې اعتباره خلک دي د کله چې تاریخ ګورم که نه په دوی په مختلفو وختونو کې فتنې راغلي دي یو وخت کې فتنې تاتار راله او د کوفې لوی لوی خلک یې شهیدان کړل دومره وینې په دې بغداد کې او په دې علاقو کې وبهېدلې چې د فرات دا دریاب کې دومره وینې وبهېدلې دومره وینې چې اوبه د سکو نه وې چې چا به ګیلاس کې او پیالې کې اوبه راغشتې د وینې به ډکې وې او کوفه کې دومره د دین کتابونه پخوا خو په قلم به کتابونه لیکل ټول کتابونه یې راوړل او په دریاب کې وغورځول پل یې جوړ کړه د کتابونو نه پل جوړ کړ دومره کتابونه و چې تاریخ لیکي چې چا به خط لیکه نو مشوانه به یې وړو دریاب کې به هغه اوبه د دریاب راواغېستې نو هغه دومره د هغه سی د لاسه د هغه کاغذونو د سی د لاسه تورې وې چې په هغې باندې به خلکو خطونه لیکل او لوی لوی بزرګان او علما کرام او دیندار او نیکان چې څومره هغه ټول شهیدان کړل دا یو دور راغی ولې دې خلکو ظلم کړی دی اوس هم تاسو وګورئ په کوفه کې او په بصره کې او په عراق کې څومره خلک مري څومره پکې شهیدان کېږي دا هم اقا اثر دی هغه وجه ده مخکې نه را روانه وجه ده چې دې خلکو په دغه زمانه کې د نبي علیه السلام د خاندان سره ډېر لوی انتهایي ظلم او زیاتې کړی لیکن دته خو د تره د غزوې هغه خط مخکې او ما درته ووایي هغه خوب یې مخکې نو دې برابر روان دی عبیدالله ابن زیاد خو خپل تسلط په کوفه کې قایم کړ خلک یې ویرول څوک یې مړه کړل چاله پیسې ورکړې دباو شو خلک لښکر یې را روانې کړې او ټولو لښکرو ته حکم ورکړه په لارو باندې چې ته دې لار باندې ځه ته په دې لار ځه او چې کوم ځای کې د حضرت حسین رضی الله عنه لښکر درته مخکې راشي نو هغه لښکر یې دې ګرفتار کې مالې راول او که چرته دې ګرفتارۍ له ځان نه درکوي نو فوراً ته سر قلم کوي او که دې واپس مکې مکرمې ته ځي چې واپس یې پرېم نه دی په لاره باندې مختلفې قافلې راځي او د ده سره ملاقات کېږي بالاخر یو ځای کې ورته د مسلم ابن عقیل رضی الله عنه د تره د زوی د شهادت اطلاع راورسېده هغه خط چې هغه کوم هغه وصیت کړی ولا راورسېد خپل قوم یې کېنو هغې سره یې مشوره وکړه چې اوس به څه کوو دا خو واقعي موږ نه غلطه وشوه موږ خو چې د کوفې خلک ډېر اعتباري خلک دي دا خو بې اعتباره وختل دې خو زما د تره د زوی لومبې استقبال وکړه د هغه ملګرتیا وکړله او بیا همغه یې شهید کړه څه به کوو اوس پکې مسلم ابن عقیل هم شهید شو د هغه چې کوم وروڼه دي د هغه چې کوم خپل خلک دي هغې وایي چې نه اوس به مونږ خامخا کوفې ته ځو هر څه چې کېږي او حضرت حسین رضی الله عنه هم په دې سوچ کې دي چې ما هم د نبي علیه السلام په حکم را روان شوی یم پیغمبر علیه السلام خوب کې ما ته حکم کړی دی مشوره د ټول خاندان نبوت په دې وشوه که ماشومان دي او که ښځې دي او که لوی دي او که واړی چې ځو هر څه چې کېږي وړې وړې معرکې په لاره باندې کېږي وړې وړې معرکې بالاخر ډېره اوږده واقع ده یو ځای بل ځای بل ځای او مشهور یو د غم او د افسوس یو میدان چې هغه مشهور میدان د کربلا دی د کوفې په خوا کې هم د عراق په علاقه کې هغې ته حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره ورسېد او دا تقریبا 2 یا 3 یا کسان دي ټول ماشومان او لوی او زنانه او نارینه یو خوا د نبی علیه السلام د خاندان قافله ده او بل طرف ته د هغه ظالمانو جابرانو قافله ده د هغې مشران دي حر او زهیر دا د هغې مشران دي په دې کې هغې سره خبره اترې هم شروع شوې تاسو مه ځئ کوفې ته واپس پرېږدی نه واپس هم نشئ تللی
نه مو مخکې پرېږدو نه مو شاته پرېږدو څه به کوو بس یو لاره ده هغه دا دی چې ته به مونږ له لاس راکې حضرت حسین رضی الله عنه ته وایي مونږ به دې بوځو یزید له او د هغه په لاس به بیعت وکړي نو خبره خلاصه او که دا خبره نه منې نو بل هېڅ لار ستا لپاره نشته نه دې مکې مکرمې ته واپس پرېږدو نه دې کوفې ته پرېږدو او مونږ ته دا هم حکم دی چې مونږه تا باندې دریاب د اوبه هم بندو اوبه به هم نسکې لوی فوج دی دا عبید الله ابن زیاد چې دا کوم د یزید گورنر دی حضرت حسین رضی الله عنه ورته ویل څه چې کېږي به خو زه ستا د فوج ته یو تقریر کوم که دا خپل فوج دې ما ته کښېنو یو دوه درې خبرې دي مخکې کوم باقي چې ستا اوس څه خوښه یې به کوم ډېره ښه ده څه چې لکه ارمان یې ووایه حضرت حسین رضی الله عنه پاسې او دې ټول قوم ته ویې قومه ما ته مو ګورئ یزید ته مو ګورئ هله چا اولاد دی او زه د چا اولاد یوه دویم دا دی چې زه په خپله خوښه کوفې ته نه یم را روان شوی زه تاسو را غوښتی یم نو چې تاسو ما سره غداري کوله نو بیا هم زه را غوښتم ولې خو د دولت او د پیسې دا نشه د انسان په ذهن کې کینې سړي نه بیا هر څه یېري ما ورته وایي بې ایمان د سړي نه هم یېري قوم ورته وایي د فوج هغه لښکر چې څومره دی وي ته چا را غوښتې مونږ خو نه یې را غوښتې نو هغه درې واړه بوجۍ خطونه یې ورته په میدان کې وغورځول وایي دا ستاسو خطونه دي او د هغې نه به یو خط راغېشته د هغه مشرانو چې کم په دې لښکر کې موجود و فلان کې شته وایي دا ستا خط دی که نه دی وایي نه نه ما نه دی دا بل فلان کې په دې ستاسو په دې لښکر کې شته وایي دا ستا خط دی که نه دی ټول خطونه یې ورته وښول وایي دا مونږ نه دي لیکلی چا را غوښتې مونږ نه را غوښتې بهر کیف سخته مقابله دا میاشت غالبا چې بېګاله و میاشت ختلي ګومان دا کوم وریځ ده الله دې باران لم صبر ورکړي خو راتلونکي جمعه هم پکې راځي زما ګومان دا دی چې عاشوره به میاشتې پته نه لګي خو حکومت خو غالبا د اتوار ورځ ویلې ده خو یا به د خالي ورځ شي یا به د اتوار ورځ شي د عاشورې متعلق څه احکام دي بلې جمعه کې به درته ووایم خو دا میاشت د دې میاشتې د محرم چې کومه لسمه ورځ ده د عاشورې ورځ چې ورته موږ وایو په دغه شپه باندې حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره بیا مشوره وکړه او خصوصا خپلې خور سره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغې سره مشوره وکړه لیکن دا ګوره دا خاندان د نبی علیه السلام او کومه بهادري چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې پرته وه هغه بهادري د زنانه او د ماشومانو په سینو کې هم پرته وه وروره ته چې په کوم مقصد را روان شوی هغه مقصد دې څه کړ زموږ مقصد خو دا و چې د حق دپاره ځو او د باطل مرسته او ملګرتیا به نه کوو هېڅ پروا نشته که ته په دې لار کې شوي کېږي نو هېڅ پروا نشته شهادت خو مرګ دی که نه نو مونږ خو د مرګ نه خلاصېدی نشته که نن د مرګ نه وشو سبا به مرو که سبا نی بلوز به مرو بلوز دی بلوز به مرو نو خپل بچي سره زین العابدین علي ابن حسین او بیماره مو ماشوم نوجوان کشر هغه سره مشوره کوي بچی ستا څه خیال دی ای بابا هېڅ خبره نه ده مرګ له یوه ورځ مقرر ده او داسې خبره نه ده که زمونږ دا مشران تاسو یا مونږ شهیدان شو نو خو یوه ورځ ورپسې وروستو را روانه په هغې به بیا یو بل سره ملاقات کېږي خو تا چې کوم خوب لیدلی دی خپل نیکه درته په خوب کې څه ویلي دي بس هغه خوب خپل رښتینی ده هېڅ پروا نشته بیا د خپل قوم ته یو ډېر افسوسناک تقریر کړی دی خپل چې څومره د خاندان خلک دي وایي مونږ خو د حق په لار کې روتي یو او د عدل او د انصاف د حکومت د قیام دپاره خپل کوشش دی او د یزید د ظلم او د بادشاهۍ د نظام مقابله که وغه نه غواړو دا مقصد دی او خپل نیکه راته یو وصیت کړی دی په هغه وصیت عمل کوم هغې پسې راوتی او د کوفې د ظالمانو خلکو راغوښتې مګر چې دې را سره دوکه وکړه خو دا خبره ده چې ما د خپل نیکه نه او ما ته خپل نیکه نه دا روایت رسېدلی دی چې کوم انسان د الله په لار کې جنګ وکړي هغه ته شهید ویلي کېږي
او شهید په دنیا کې مړی لیکن د خدای په نس جمدی وي نو که موږ ته دنیاوي مرګ میلو شي نو دا زما یقین دی چې موږ به د الله په نس جمدي یو هېڅ پروا نشته زموږ اخیري انجام مرګ دی او که د شهادت مرګ موږ ته میلو شي زموږ ملاقات به د خپل نیکه سره وشي زموږ ملاقات به د خپل پلار سره وشي او زموږ ملاقات به د بدر او د احد د شهداو سره وشي چې هغه زموږ دپاره ډېر لوی فخر دی او بیا خپلې خیمې چې څومره وي نو هغې نه ګیر چاپېره اور بل کړ یو خندق یو که نه و په هغې کې لرګي وغورځول اور یې بل کړ دې دپاره چې هسې نه څوک بدبختیان د شاته نه حمله وکړي نو هغې کې هغه خندق سره خیمې خښې کړې وې او په هغې کې چې کومې زنانه او ماشومان هغې ډېره کړي هسې نه څوک ظلم وکړي او زموږ په زنانو باندې څوک زیاتې ونه کړي حمله ونه کړي او بیا هم د هغې لښکر سره مخ په مخ شو او تقریبا د نبوت د خاندان چې څومره نارینه خلک و نارینه سوا د علي ابن حسین چې امام زین العابدین ورته وایي چې دی بیمارو او دی په خیمه کې پروت و د هغې نه ما سوا چې څومره ټول شهیدان شو نوبت بن نوبت او بدبختیانو پې اوبه هم بندې کړی یو مقام کې چې تږي شو نو دا اواز یې وکړی ظالمانو یو تپوس ته نه کوم تاسو په ما د فرات د دریاب د اوبه بندې کړي وی دا اوبه خو خنزیران هم څکي او سپي هم څکي لکه دریاب نه خو دا ټول حیوانات اوبه څکي هغه اوبه چې خنزیران او سپي څکي د پیغمبر په نوسیم بندې کړي د خدای نه نه یېرېږي لیکن هغه ظالمانو په زړونو کې هغه د پیسې او د هغه مشرۍ او د دولت هغه نشه وه دا ټول شهیدان شو او د شهادت نه پس بیا هم پرې نه ښوده سر یې ترې پرې کړه د حضرت حسین رضی الله عنه نه او هغه سر یې یوړه عبیدالله ابن زیاد ته دې وخت کې په مدینه منوره کې یو بیبي د مشکات شریف حدیث دی هغه خوب دی یو دومه نوم یې دې وخت کې ما نه هېر دی وی راپاڅېدم ډېر هیبتناک خوب مې ولیده څه خوب دې ولیده وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې په خوب کې ولید وی جوړې پې خاورې پې الوتې دي او سر مبارک یې ببر دی او لاس کې ور سره شیشه ده او په هغه شیشه کې وینه ده وی ما یې تپوس وکړه چې د الله رسوله ولې پریشان یې څه چل شوی دی ویښته مبارک دی ببر دی وجود باندې د خاوره الوتې دی او دا په لاس کې د شیشه نیولې دې کې څه دی وی شهدت قتل حسین آنفا وی د حضرت حسین شهادت ته حاضر شوی وم دا لږه غوندې وینه مې د هغه وینه راغښتې ده دې بدبختانو زمان وسې معاف نه کړ یا هغه بیبي راپاڅېد هغه خوب یې بیان کړه دا عین هغه ټیم و چې کوم وخت حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی سر یې یوړه عبیدالله ابن زیاد ته مخامخ کېښود یو خانک کې دا سر پروت و یو چوکۍ راواغېسته او دې پوزې له داسې رابروله چې سم شوې که نه شوې او بیا وی یاره خلک وایي چې د حسین رضی الله عنه حسن ډېر مشهور و خلک به دې ډېر خشته دی وی خلک وایي چې دا خشته دی داسې د هغه په هغه حسن کې دوه درې خبرې وکړې یو صحابي دې مقام کې ولاړ و هغه لاس ولکلک ونیو عبیدالله بن زیاد ظلم مه کوه زما د قسم په الله کې د دې مخ نه ښکلی مخ بل نشته او زما د په رب ذوالجلال قسمې ځکه دا کم شونډو له دا چوکه رابرې ما په دې خپلو سترګو له دواړو جهانو سردار مبارک لیدل کې دا شونډې ښکل کړي او ته چې کومې پوزې له غزار رابرې زما د په رب قسمې چې ما د نبي علیه السلام مبارک پوزه لیدله تا نه ده لیدې دغسې ولږه چې د حضرت حسین رضی الله عنه هغه خاندان نبوت یې ټول راواغېسته او بیا هغې له څه تحفې تحایف هم ورکړل مدینې منورې ته یې رخصت کړل لیکن رب العالمین دا هغه عبیدالله ابن زیاد نه هغه بدل څوره دی کې دننه دننه واغېسته یو فتنه کې رب العالمین دې مردار کړ مړ شو قتل شو یو بل فوجي لښکر کې یو راوي وایي زه ورغلم سرونه مې کتل وی قسم په الله چې سرونه پراتو پکې د عبیدالله ابن زیاد سره پروت و یو لوی اژدها خامار مې ولیده وی هغه خامار داسې روان دی او په یې سرونو کې ننوځي راننوځي یو سر بویي بل سر بویي بل بویي بل بویي وی نیغ ورغې د دغه ګورنر د عبیدالله ابن زیاد په سپېمو ابین که او بیا راووتله او بیا ورله بیا بوی که او په سپېمو کې دننه هغه خامار ورننوت
په حقیقت کې په دې میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نبوت د ګلونو سره دا انتهایی ظلم شوی. دا زموږ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی عبرت دی. یو خو مسلمان له دا عبرت دی چې که د چا زوی د چا رور یا څوک پخپله دغسې د یو باطل په مقابله کې د کافر په مقابله کې ګیر شي د هغه دپاره د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت عبرت دی. او دویم د حق د باطل په مقابله کې د حق د مرستې دپاره ودرېدل، دا زموږ د مسلمان دپاره لوی عبرت ښیي. ورونو یو خبره تاسو ته وکړم، زموږ خلک عموما په دې وجه په 11 د عاشورې په 11 باندې مونږه غم کوو او څوک په دې باندې غمونه کوي او څوک د غم راځي اظهار کوي. یاره وی په دې ورځ باندې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی، څوک تورې جامې اغوندي او څوک جلاګانې کوي او څوک فریادونه کوي. شریعت کې دا ټول هر څه ګناه دي، داسې به نه کوئ. ما راته تېره جمعه ویلي چې یو انسان په یو ورځ کې شهید شي، دا د دې خبرې نښه نه چې دا ورځ سپیره ده. د جمعې په ورځ چې څوک مړ شو نو جمعه نه سپیره کېږي. هغه انسان بختور دی چې رب العالمین ورله جمعه ورکړه. یا د عرفې په ورځ باندې څوک شهید شو، دا به نه وایي چې د عرفې دا ورځ سپیره ده، نه، دا انسان بختور دی چې رب العالمین د عرفې غوندې ورځ وله ورکړه. دارنګې حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت د وجې نه بېشکه د هغه شهادت داسې شهادت دی چې دویم که اسمان ماتېدی نو په دې مات شوی و، که ځمکه شلېدلې نو په دې به شلېدلې وه. لیکن په دې وجې دا ورځ یا دا شپه سپېره کېږي نه. دوی بختور چې رب العالمین د عاشورې غوندې بختوره ورځ باندې هغوی له شهادت ورکړه او د هغوی شهادت تر قیامته پورې مسلمان ته په تاریخ کې یو لویه دروازه کله او پرېښودله. د دې ورځې متعلق یو څو ضروري مسایل دي، خو بله جمعه پکې راځي انشاءالله، هغه به درته بله جمعه وویم. صرف دومره ده چې که چېرتې د هغوی دا ورځ د اتوار راتله، په دې ورځ روژه نیول بهتر دي، ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب.